نه یو سړی په میدان ښکاري، نه یوه پارټي په میدان ښکاري، نه یوه ډله په میدان ښکاري. دا واحد عوامي نیشنل پارټي ده. د هر څه نه بالا که څوک په هره یره په هره سوړه ننوتي دي، موږ د دغې واله نه یو، موږ په میدان کې په دې ماحول کې ګرانو وروڼو مشرانو، موږ د باچا خان بابا نظریه او زه د هغې نظریې وارث څلورم پشت پښتنو ته مخامخ کیږو. زما سوچ او فکر چې په باچا خان بابا د کم سن نه دا تحریک شروع کو او د پښتون قوم د ازادۍ، د پښتون قوم د سوکالۍ، د پښتنې خاورې د جهل نه په متبدل د علم رڼاګانې، د دشمنو په بدل کې جرګې مرکې امن کو موږ سوچ وکړو. د دې تحریک 100 کاله پوره شو او موږ بیا دې ته وګورو چې په دې 100 کالو کې دې تحریک د باچا خان بابا تحریک دې قام له څه وکړل او پښتون قوم بیا دې تحریک سره څه وکړل. زما په سوچ پښتون ډېر بدقسمته قوم. هغه بابا چې نن مثال د هغه په 10مه حصه زه خاني کوم، هغه هغې خانۍ له ته ورکړه، هغه ښه ژوند له ته ورکړه او د پښتون قوم د ژوند د بدلولو دپاره هغه خپل ژوند 2 جوړو جامو او 1 جوړه پیزار ته. دا اسانې خبرې نه دي. هغه یو خان و، د اشنغر د خان د بارام خان زوی و، ذاتی اسم نو، خو د دې قام دپاره، د دې قام د ازادۍ دپاره، د دې قام د اختیار دپاره هغه یو کم 40 کاله قید تیروي. دا اسانې خبرې. هغه په دې اخیري دور چې د هغه د ژوند اخیري دوره وه او په بلوچستان راتاو شو، بیا ډي ای خان نه د جنوبي اضلاع په اړخ راته. زما سوچ دی چې دا د سن 1986 یا د سن 1987 خبره ده، 86-87 خبره ده. جنوبي اضلاع کې ورته خلک راغونډو، هغه ورته تقریر کې هم ریکارډ وي، عجیبه قام راته میلاوي. پښتنو وی زه خو بس ختم شوم، په ویلچیر یم، په ختمېدو یم، ټول عمر مې دې له وخوړ چې زه د خپل قام څنګه یو خر وسته وښیم. او وی الټه زما قام په دې دونه وخت کې په دې هم پوه نه شو چې دا باچا خان مسلمان دی کو نه دا باچا خان هندو. هغه وی کو انګريز راته 1 ځل هندو وي، دا انګريز غلام راته 10 ځله هندو وي، خپل پښتون راته 100 ځله. کو انګريز راته 1 ځل غدار وي، دا انګريز 100 ځله غدار وي، نو خپل پښتون راته 200 ځله غدار. پښتنو دا زمونږ یو تاریخ او دا تاریخ موږ ته ډېر ښکاره اوس واضحه پروت دی. او زمونږ د پښتنو متل د کاڼي کرښې دي، خپله لور خور کړوې جنۍ. دا چېرته تاسو ته زوروره نه شو. ګنې ما ته وښایې په پرې صغیر، په دې غونډ پرې صغیر ما ته داسې یو کورنۍ وښایې چې هغې نسل په نسل خپل قام ته سینه ډبوي چې هېڅ ذاتي لالچ نه لرم، هېڅ څه مې نه دي په کار، واحد او واحد د خپل قام حق، د خپل قام بقا او د خپل قام ترقي. ګنې وګوره ارد ګرد لاړ شئ پنجاب کې ودرېږئ، د پښتنو آواز اوچت کړئ، څوک دې ووټ درکړي. لاړ شئ سند کې ودرېږئ، د پښتنو آواز اوچت کړئ، څوک دې ووټ درکړي. او دلته پښتانه کورونه نی کلی نی د پیر بابا مزاري، خو چې د پاکستان کومه جنډه ګوري هغه به راغلي او دلته به لګېدلي. نظریه به هم ني، سوچ به هم ني، خو تربور مې نشنلی دی، تربور سره مې په سوپېدارو نه لګي. زه لهذا لاړم، زه به ځان له بل پلار راولم، هغه به ځان ته کښېنم. دا زموږ سیاست دی. نظریه نشته. ګنې کو نظریه وه نو د پنجاب د مشرانو جنډې به دلته څنګه لګي چې د هغې سوچ او فکر دا دی چې ستا د بچي نوړی یوسي او خپل بچي پې موړ کړي او ته دلته نیغ نیغ کېږي، هم د هغه جنډه دې ورته لګو. کو نظریه وه نو پښتون قوم الحمدلله من حیث القوم مسلمان دی چې په پلار نیکه پښتوني. زمونږ نیکه په خبره کوله وي دا پنجابیان د موږ ته دوا کوي چې زمونږ نیکونه لاړل دې ته کلمې وښلې، ګنې د دې په سر به اوس همغه شی پروت و او هغه الټه راځي او منګه کې د دین او د غیر دینه دغه کوي. پښتون قوم کې د اسلام او د کوپر جنگ نشته، خو نظریه نشته. نو زمونږ سیاست څه هلکه که اوټ امرا نه کو نو منځونه درته نه پخو، اوټ امرا نه کو جنازې به درته نه پخو. ته به کو دا د بخښنې له اختیار خدای پرېښې دی او د اتیا ټیټر 58 ټوپي هلته هم راغلی. یو ځل په روجو کې الیکشن راغی، یو سیف ودرېدو، اوس وی لاره سمه شوه. وی کو د اتکاف نه ووته او مولا صاحب له موټ ورکړو، اتکاف هم نه دی مات او کو بل لم ورکړ اتکاف هم بیا مات وایي. دا نظریې دي ګرانو وروڼو. زمونږ نظریه خلک وایي د باچا خان لارې پرېښه او موږ هغومره تکړه نه یو چې موږ د پیازو غوټې او دونه ټوټې ته هغه دا په صدو کې یو دوه پیدا کېږي. څنګه چې موږ مسلمانان یو خو خپل پیغمبر ته رسو. نظریه چې څه زمونږ د هغې باباګانو نه زده ده انشاءالله د سر سودا به ورکوو، خو د هغې زده کړه نه به وروستو کېږي. او په هغه زده کړه کې ډېر اسان، پښتنو ډېر اسان. زمونږ څه ډېرې لویې خبرې نه دي، زمونږ 2-3 خبرې دي.
ړومبنۍ خبره طاقت. باچا خان، ولی خان نراواله، اسفندیار خان او تر دې وخت پورې د عوامي نېشنل پارټۍ فکر، سوچ، نظریه دا ده چې د طاقت محور دا عوام دی. طاقت عوام دی، اختیار عوام دی، عوام دا ملک د عوامو دی او چې د عوامو څخه خوښوي په دې ملک کې مخالف نظریه چې نه، عوام بلډي سویلین. طاقت محور د اسټابلیش او طاقت با اسټابلیشمنت سره او چې اسټابلیشمنت څخه غواړي په دې ملک. څوک په دې خبره پیګه د 100 کالو نه دا خبره روانه ده، 100 کالو شو دا روانه ده او ان شاء الله چې ترسو یو عمدا به خبره چې اسټابلیشمنت نه منو، زور نه منو، ټوپک نه منو، واحد او واحد یو اختیار منو او هغه د عوام. دویمه مسله وسایل. زمنم چې نن په ټوله دنیا کې ګرانه ده. نن زمانه ملک روپے خراب ده، تباه ده، ډالر 300 باندې دی، پونډ په 500 باندې دی، هغه بنگلاديش پیسہ منگ نه خدا، د افغانستان پیسہ منگ نه خدا. زه نه پیغم چې دونه بلا څوک خرابي چې منگ نه به امداد پیسہ لګه پشي. خو پښتنو د خپل حالات په خپل جوړ او زو تاسو چې وګورئ نو موږ خو په دې لنډ وخت کې ولیدل عوامي نېشنل پارټۍ او چې دې قام ته ودرېږم نو زما دې قام ته سترګې اوچتې دي. الحمدلله ظالمانو چې کلم اختیار خپلي، کلم وسایلو باندې اختیاري، نو بیا د عوامو د فائدې کار کیږي. نو بیا چې په 100 کالو کې کم کار نشو کېدو نو الحمدلله یو نیر درته جوړ شوی دی او ټول ځمکې مو الحمدلله د هغې نیرونو ولې ورکې 500 روپۍ د یونټ د بجلی بل ولې ورکې؟ ځکه یې ورکې چې د خپلې بجلی تپوس نشي کولی. ستا خاوره بجلی جوړوي، ستا خاوره 6,000 میګاواټ بجلی جوړوي او د اوبو نه جوړوي. قدرت را داسې اوبه راکړي دي چې هغه اوبه په داسې طریقو روان دي چې د هغې نه دا بجلي جوړېږي او په دې بجلۍ زموږ خرچه 1 روپۍ یونټ، 1 روپۍ یونټ. اختیار ستا نه دی نو ستا د 6,000 میګاواټ بجلي ځي لاهور او هلته د ټول پاکستان بجلي راغونډېږي، د هغې ټولو ایوریج وځي، هغه ایوریج بیا 50 روپۍ شي نو په 50 روپۍ په تام خرڅېږي، په 50 روپۍ په پنجابي هم چې نن هم ورشه دلته بازار کې د غنمو تپوس وکړې او بیا ورشه پنجاب کې د غنمو تپوس. پنجاب یا غنم مثال د پنجاب دی 100 بسم الله منم په ما ګران کا هیڅ خبره نه ده خو زما بجلی خو بیا ما ته پرېږده که نه. بیا خو دې قام ته دا حق ورکه چې دا 6,000 میګاواټ بجلی کې 3,000 میګاواټ زمونږ او ستاسو ضرورت دی چې دا 3,000 میګاواټ بجلی به اول پښتون قام ته ملاویږي بیا به نورو قومونو ته خوري. دا بجلی خپله کا چې خپله دې کړه نو په دې ګرانه کې ستا بجلی پکار نه دی چې د 50 روپۍ یونټ نه ګرانې پکار نه دی خو چې لس چنده پیسې ورکړې د هغې وجه دا ده چې ته اختیار نه. پښتنو جنگ د وسایلو دی او بیا هم هغې خلکو سره جنگ دی چې موږ د باچا خان بابا نه راواله تر دې وخت پورې خبره دا کوو چې دا د قام وسایل دي. په دې وسایلو اختیار د قام پکار دی. دا کو د پاکستان لومړنۍ اسمبلی کې باچا خان ولاړو نو دی ورته ویلي چې زه در سره پاکستان کې ژوند کوم خو زما قام له خپل اختیار ورکې مضبوط فیډریشنز به جوړو او وفاق به مضبوط. دا خبره ورسره ولی خان بابا د 1973 آئین کې د کنکرنٹ لیست په شکل کې چې هغه نه منو خو ټول ورته کېناستل چې پاکستان آلریډي مات شو، بنګلادیش بیل شو اور پاکستان هم ماتېږي. خدای ته وګورو منه ولی خان ورته وویل چې ټیک شو زما اختیار مالې 10 کاله پس راکړه خپل پاکستان یو 10 کاله چې تېرېدل بوټو ځوړندو ضیاء الحق ناستو هغه کنکرنٹ لیست موږ په 2010 کې ختم کو چې کله 13 آئینی ترمیم راغی. اوس ورونو تاسو به وایئ چې دا دې څه لګیا دی. زه به درته په ساده ټکو کې وکړم، ډېر ساده ټکو کې درته کوم. دا زما د بیځای ټول د میرو خلک دي، موږ بلد یو بل سره. په ساده ټکو کې دا ده چې زما دا وطن دا د سرو سپینو نه ډک دی. زما په وطن بجلی جوړېږي، زما په وطن تیل شته، زما په وطن ګیس شته، زما په وطن نور کاڼي مختلف کاپر یورینیم سلفر داسې کاڼي په باجوړ کې یو کاڼی راوته دي چې نیپرایټ ورته وایي چې یو ټرک یې په 22 کروڑ روپۍ خرڅېږي. یو ټرک په دې دونه سرمایو کې چې ما درته وایي په ساده ټکو کې درته ویل په دې دونه مالامال خاوره کې زما بچی نار دی، زما بچی لغړ دی، زما لارې کوڅې تباه دي، زما کورونه کچه دي، زما د تعلیم نظام نشته، زما د صحت دپاره نظام نشته،
د سرکار دا اړخې د وفاق دا اړخې یا د ریاست دا اړخې یو ټیکس دی او د ټیکس نه علاوه زما هېڅ نشته خو کو هر څه کې دا خلک چې د څه شیزونو پته نه لګي نور چې هر څه کې به ټیکس دی او ټیکس یې ورکوه او الټا وي دا کام ټیکس نه ورک ګران وروڼو دغه زموږ وسایل دي چې په دې وسایلو اول د انګریز په شکل کې د ښامار کردار ادا کېدو او بیا چې انګریز لاړ نو د انګریز غلام ته پاتې شو نو دا زمانه دا د ولی خان بابا د خولې خبره ده چې هغه به وي چې دین خو انګریزان خو هغه به وي دا پخوا کوم خیالي شوملې به په چاټو کې کېدې نو وي انګریز ته ښه دی هغه کو دا شومله وړي نو کوچ ماته پرېږدي او کو کوچ وړي نو شومله ماته پرېږدي د دې قام پې څه ښېګړه وشي نو ولی خان بابا به وي اوس وي په داسې خلکو وړېدلي یو چې سړی د چاټۍ رانار څخه تګ دلته جنګ د پاکستان د وفادارۍ او د بې وفایۍ نه دی اختیار صاحب ستا دی وسایل ستا دي بخه مزې کوي یا به پرویز خټکي یا به کله عمران خاني کله به عطف خاني کله به نواز شریفي او رومنی محمد علیو یو کیسه به یو رواني خو چې یو سړی وایي چې نه صاحبه اختیار ستا نه دی وسایل ستا نه دي اختیار د دې خنصرو دی وسایل د دې خنصرو دي نو بیا تروره کافره می بیا ته هندو می بیا ته د روس می جنټي بیا ته د هندوستان می جنټي غني الحمدلله بیا الحمدلله بیا الحمدلله چې په څلورم نسل کې فخر وایو چې جنټي کو واحد او واحد د خپل قام جنټي کو د بل ځای جنټي کو منګ لګیا یو ګرځو په دې پښتونخوا کې تاسو قتل ذکر اچي ته لاړم په هر ځای کې پښتنو کې یو ماحول جوړ او ماحول د دې یوې نارې دی او د نوې نارې سره د دې یوې نظریې دی چې موږ به ان شاء الله د خپل اختیار کو هر څنګه دا به موږ خپلو مال به د ایمانه دا आवाज راکوي چې موږ د ټوله دنیا ته وورو خپل خاور خپل اختیار دا زمنګ د پښتنې خاور اختیار به ان شاء الله زمنګ د دې بچي صدر سره دا لوس کوم بار بار کوم پښتنو ورونو چې ذاتی لالچ نه او نه به ان شاء الله د ذاتی لالچ په یو مدان وګورئ په یو قدم به مې ووینئ خو داسې مثال زه دلته راځم چې تاسو عوامي نېشنل پارټۍ له حکومت ورکې چې زه د پکې څه شم نو ان شاء الله دا مې در سره لوس دی چې کو سل په سل ممبران هم د عوامي نېشنل پارټۍ عمل به ان شاء الله د حکومت یا د سرکار نوکري وي پلار نیکه په لار روان دغه لالچونه موږ شړلي دي دغه لالچونو له موږ لتې ورکړي دي چې خدای مکه موږ به په لالچ څوک دوکه کړي کو لالچ لرم د ملګري راته دا شعر ولګوي د پی ټی آی والا باره کې نو زمونږ د پښتنو یو عادت دی چې کو یو ډېر لوی ګندګي رم مړ شي موږ ورته وایو خدای دې وبخي هغه مړي دي مړو ته دعا کوي چې خدای دې وبخي ګران وروڼو وخت راغلی دی چې پښتون یو شي زما دپاره نه د خپل بچي دپاره د خپل بچي د مستقبل د خپل بچي د هغې لوړۍ لپاره چې زما د بچي حق دی خو لګیا دی بل سړی پرې مړېږي راځئ چې یو شو یو موټی شو زه د خپل مشرانو په شان درته دا لوس کوم یو وارې بیا چې کو تاسو مالا پاور راکوئ تاسو اختیار راکوئ تاسو زما مټي طاقت ورکوئ ان شاء الله په دې مټو په جنګ د خپل پښتون قام کیږي کو چرې پښتنو موږ سره همت وکړو طاقت یې راکړو دا در سره دلته لوس کوم چې ان شاء الله دې ځل کو هر څنګه بجلی به د لاهور نه راولو او خپله پښتونخوا کوي دغسې به په اتلسم عیني ترمیم ښه پوره عمل کوو انشاءالله خپل وسایل به خپلو او پښتنو په دې مینه په دې تمه چې چې ستاسو وطن زلمې خو اول کېږي خو انشاءالله همدغسې وپړقوئ او دا تحفه یا دا پټکې چې نن تاسو ما ته واچو نو چې څنګه مې درته وویل د زوم په حیثیت راغلی دا پټکې به راته په دې شکل راکوئ چې ګوهر باچا به انشاءالله مالې پیر د دې هلکانو دپاره د عبدالعلي خان یونیورسټۍ سره څونه یونیورسټۍ چې په دې صوبه کې دي د دې وایس چانسلرانو ته مې دا تنبیه ده چې وخت راغونډ دی حالات بدل دي هغه خلک به راځي چې هغه د بچو د تعلیم دپاره هر قسمه قربانو ته تیار دي انشاءالله دا هغه خلکو حکومت به راځي ځان احتساب ته تیار اوسئ د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت را روان دی او عوامي نېشنل پارټۍ دا فیصله کړې ده چې د خپلو بچو سره چې دا کم ظلمونه شوي دي د پېښور یونیورسټۍ نه والی دا ټوله یونیورسټۍ د هغې به موږ تپوس کوو ورسره دې بچو سره هم دا وعده کړې ده چې که د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت راغی په پښتونخوا کې به اعلی تعلیم پښتنو ته مفت ملاویږي